اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د شاهین یونین لیډي هیلث ورکر صوبایي صدره اختر بیبي او زمونږ کې نن کم پریس کلب ته راغلي د کم مقصد دپاره زمونږ دا دی چې زمونږ د ډیوټیانو نه بایکاټ نشته دی او حکومت زمونږ سره په رابطه کې دی. زمونږ کار باندې لکه کار شروع دی، زمونږ فایل کې کم دی نه هغه کې کم ځای ته رسېدلی موږ ته پته لګېدلې ده. نو موږ د یو هېڅ قسمه ډیوټیانو نه بایکاټ نه کوو ځکه چې حکومت زمونږ سره څه دغه نشته دی. زمونږ د انټیګریټډ خبره ده، د هغوی سیلري خبره ده، د ریګولایزیشن خبره ده، په هغې باندې کار شروع دی. انټیګریټډ فایل باندې کار شروع دی، د اپګریډیشن په فایل هم کار شروع دی. کم ځای پورې چې زموږ فایل رسېدلی نه هغې موږ ته پته زموږ بیا وختاً په وختاً د ډپټي سپیکر سره، د منسټر صاحب سره، اختشام صاحب سره، د سپیکر صاحب سره، بابر سواتي صاحب سره، د موږ ټولو سره میټینګونه کېږي او موږ ته د خپل فایل پته لګي. نو موږ د انکار په څه باندې وکړو؟ موږ د ډیوټیانو نه په کومه دغه باندې انکار وکړو؟ موږ انکار کول نه غواړو او زموږ خلاف یونین چې دی نه هغه زموږ خلاف لګیا دی او د ډیوټیانو نه بایکاټ کوي. د الک ډبلیو په ذریعه باندې د الک ډبلیو نوم دی نه بدنامه، الک ډبلیو د هېڅ قسمه ډیوټیانو نه بایکاټ نشته دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم رفت دی، زه جنرال سیکرټري ما د ضلع مردان د ډسټرکټ مردان ضلع. نن دا پریس کلب چې دې دپاره موږ راغلي یو چې موږ د حکومت ته واضحه کړو چې موږ لکه هېڅ قسمه داسې شور شرابه خول نه غواړو، نه داسې احتجاجونه کول غواړو، د داسې بایکاټ کول غواړو چې هغه زموږ د ملک او د قوم او زموږ د ماشومانو دپاره او د هغې د میندو دپاره د خطرې باعث جوړ شي. ځکه چې موږ حکومت اخیستلی یو نو صرف دې دپاره یې اخیستې موږ چې تنخوا راکوي، دې دپاره کوي چې موږ د مور او د ماشوم ژوند بچ کړو. چې موږ د بایکاټ د پولیو نه وکړو او فرض که یو ماشوم ته پولیو وشي او د هغه زندګي تباه شي، نو دا هم زموږ دپاره ډېره زیاته لکه د ګناه باعث جوړېږي. نو زموږ خلاف چې کوم دې دغه شروع کړی دی چې یاره موږ د پولیو بایکاټ کوو، نو موږ د هېڅ قسمه د یو اکټیویټي نه هم بایکاټ نشو کولی، ځکه چې موږ حکومت د دې دپاره اخیستې چې موږ دپاره تنخوا راکوي. نو په دې وخت کې موږ له کمه تنخوا میلاوي هم پرې موږ خوشحاله یو، لیکن موږ چې د حکومت نه کوم مطالبه کوو نو هم زموږ حقوق دي، زموږ حق جایز دی. انشاءالله موږ ته به حکومت خپل حق راکوي. نو د دې دپاره موږ هېڅ قسمه اکټیویټي نه انکار نشو کولی. موږ به باقاعده د حکومت سره ښه په مرسته کې لګیا یو، موږ به د هغې هر حکم منو او د هغې هر کار کې به موږ بھرپور حصه اخلو. خو زموږ د حکومت نه دا مطالبه دی چې هغې دې هم زموږ چې کوم حقوق دي جایز هغه مطالبات یې زموږ منظور کړي او موږ دې هم لکه د خپل حق راکړي چې موږ هم په قلاره کښېنو او زموږ خلاف چې کومه پارټي لګیا ده نو په کار دا دی چې هغوی ته مو ووایي چې تاسو په قلاره کښېنئ. د دې غریبانان نه موږ ډېر غریبه طبقه یو، موږ د چا د جنګ د شور د چا دغه دپاره نه یو راغلي، موږ د حکومت دپاره راغلي یو، موږ د قوم د خدمت دپاره راغلي، موږ د خدمت دپاره پرېږدي، موږ ته خپل حق راکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم عشرت ملک دی، شاهین یونین لیډي هیلث ورکر صوبایي جنرال سیکرټري یم او نن موږ چې دی پریس کلب ته په دې مقصد راغلي یو چې زموږ کوم اپګریډیشن فایل دی نه هغه الحمدلله په پروسس کې دی او حکومت چې څنګه موږ سره وعده کړې وه په 3 اکتوبر موږ درنه وکړله او موږ سره څنګه وعده کړې وه چې تاسو له سره به موږ هر قسمه تعاون کوو. نه لګیا دي که زموږ مطلب منسټر دی احتشام صاحب دی، که زموږ سیکرټران دی هیلث سیکرټران شوه یا زموږ اسمبلی نه زموږ کوم ډپټي سپیکر صاحبه ده نه هغه موږ سره بلکل په دغه ده په رابطه کې ده او هغوی سره نه موږ چې کوم ډیمانډ کړی دی نه هغوی زموږ په کار باندې لګیا دي، خپل دغه مشورې پې کوي یا خپل چې دی کوم ځای ته زموږ فایل هغې ته موف کوي. نو زموږ د خپل د حکومت نه دا مطلب مطمئن یو چې زموږ کار به کېږي. نو انشاءالله چې کومې پورې زموږ ته حکومت زموږ مرسته کوي او زموږ ملګرتیا کوي نو موږ هېڅ قسمه بایکاټ یې نه کوو. څنګه چې زموږ په دې دغه کې اوس لګیا دي زموږ برای نام دغه دي تنظیمات دي زموږ په نوم باندې تنظیمونه چلی او هغې زموږ نوم استعمالوي او بایکاټ یې کوي. که هغې کې زه دغه ته چې کوم زموږ د کوارډینیشن کونسل والا کوم صدر دی هغه صدر صاحب ته زه خواست کوم چې ال ایچ ډبلیو په وجه باندې تاسو خپل تنظیمونه مه کامیابوئ او ال ایچ ډبلیو په ارام پرېږدئ، د هغې کار حکومت کار دی او حکومت هغې سره په د هغې په فیصلو باندې هغې روان دي او هغې چې څه غواړي نو هغه موږ له حکومت راکول غواړي. خو که تاسو دا چلونه کوئ نو چې زموږ کوم حق دی موږ به د دې حق نه محرومه شو او زموږ 12,000 لیډي هیلث ورکر چې دي نو هغې به چې دی نو هغې به تاسو ته په ستاسو د کورونو مخې ته به تاسو ته ناست دي او تاسو نه به خپل حق بیا غواړي. ځکه چې دا نن سبا د سوشل میډیا دور دی او تاسو ته دا حق نشته. تاسو خو په خپل ریټایر کور کې ناست یې او په ال ایچ ډبلیو باندې بایکاټ کوئ ولې د خپل نوم دپاره دا نومونه چې دی نو مه استعمالوئ او د کوم زموږ په نوم دا چې دی نو کوم چې ال ایچ ایس چې کوم دی د هغې خو جدا تنظیم دی او هغې
اوس د لیډي هیلث ورکر نوم استعمالي او خپل د پی او ل اف ټی ای د لپاره د کم آی ایچ پی انټیګریټډ هیلث پروجیکټ والا ورکران کو دي او کومنګ نو موږ باندې په زور زبردستۍ باندې کوشش کوي چې دی بایکاټ د پولیو نو کې ځکه چې په فروری کې ان آی ډي دا او دا انټرنیشنل دغه دی مهم دی نو د دې نر بایکاټ کوشش کوي چې یاره زموږ تر خپل پی او ل اف ټی ای ملو شي